अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खगो कतुनको औरिदुनको ज़हूर मोहम्मद आमिर मा द टैलेंट एकेडमी फजलियाबाद ना नेख पनेगा तासु सरा नन्ने چې زمونږ کم ډسکشن دی نو هغه ډسکشن زمونږه خصوصي په پاست کنټینیوس ټنس باندې دی. ټنس اگر چې ډیر زیات د اهمیت حامل سیز دی ځکه چې د ټنس نه علاوه موږ ته د زمانو پہچان نه کیږي، موږ ته دا پته نه لګي چېرې موږ په کومه زمانه کې موږ له خبره کول پکار دي. بعضې خبرې هغه په پاست کې کول پکار دي، بعضې خبرې په پریزنټ کې کول پکار دي، بعضې خبرې چې د هغې تعلق د فیوچر سره. نو سو فار چې موږ په ټنس باندې نه وي پوه شوي نو موږ ته بیا د زمانو پہچان نه کیږي. نننۍ خبره زموږ چې کومه ده هغه زموږ په پاست کنټینیوس ټنس باندې ده. نننۍ خبره زمونږ په پاست کنټینیوس ټنس باندې ده. موږ به دا ګورو چې یاره پاست کنټینیوس ټنس چې کوم دی د دې پہچان به موږ سره صحیح. لکه اولنۍ خبره دا ده چې په پاست کنټینیوس ټنس کې به موږ د کنټینیویټي خبره کوو، یعنی د یو کار د کنټینیویټي خبره به کوو. دویمه خبره به موږ دې کې دا کوو چې ایکشن چې کوم دی هغه څه شی دی آن ګوینګ. صحیح شو. په دې دوه باندې به موږ خبره کوو. موسټلی زمونږ ملګري چې یاره د دې اردو پہچان ډېر زیات ضروري دی چې رهاتا رهیتې رهاتا رهیتي وغیره دا څیزونه به راولو. خو مسله دا ده چې په مختلفو لینګویجز کې چې کوم دی د هغې آیډنټیفیکیشن هغه مختلف وي. نو لحاظه که موږ د دې خبرې نه لږ شانتي کناره کشي اختیار کړو او موږ په اصل کې دا وګورو چې یاره دا ټنس موږ د کوم سچویشن دپاره استعمالوو، یعنې د دې خبره نه موږ ځان وباسو چې یاره په دې کې رهاتا راځي رهیتې راځي وغیره دا څیزونه موږ په سچویشن باندې ډیپینډ کوو. سچویشن د هغې داسې دی چې یاره لکه موږ داسې جج کو چې یاره زه پرون یو ځای ته تللی وم. مثلا زه دا اگزامپل باندې تاسو ته کلیر کوم. مثلا دا موږ سره ا یو پرسن دی، بیا بی موږ سره یو پرسن دی، سی موږ سره یو پرسن دی او دغه شانتې ډي موږ سره یو پرسن دی. صحیح شو. دا بی چې کوم دی مثلا دا کوکینګ کوي، دا ډي چې کوم دی دا ریډینګ کوي یعنی کتاب پڑھاوي، او دا سی چې کوم دی دا سلیپینګ کوي. صحیح شو. دا سلیپینګ کوي یعنی کوکینګ ریډینګ اینڈ سلیپینګ دا څیزونه ټول په یو پراګریسیو موډ کې دي. خو په تیره زمانه کې مطلب دا دی که هغه یو ورځ په مخکې تیره زمانه کې وخت کې دي، که 4 کاله دي، که 10 کاله دي. خو کله چې موږ سټوري ټیلینګ کوو یعنی سټوري یو خبره موږ نریټ کوو بل چاته، نو دغه خبره چې موږ نریټ کوو نو موږ به بیا په پریزنټ ټایم کې یو. لکه موږ به په پریزنټ ټایم کوو. زه به تاسو ته دا اوس ویم لکه دا ا موږ سره یو پرسن دی، دې دلته کې راغی د نه چا تپوس وکړو چې یاره بېګا ماښام ستا ممي چې کوم دی هغه څه کول، نو هغه به ورته موږ دا ویلی شو چې شي واز کوکینګ فوډ. که چېرې ستا دا ډي ستا برادر دی داسې کول هی واز ریډینګ ا بک. او مطلب دا دی چې ستا ینګسټ سسټر چې کومه ده نو هغې څه کول نو شي واز سلیپینګ. اوس دا ای راولګېده او دا خو دلته کې چېرته راغلی دا پریزنټ ته راغلی ده، په پریزنټ کې راغلی ده خو دا نریشن کوي یو بیان کوي. د کم وخت بیان کوي؟ کوکینګ هم بېګا ماښام شوی دی، ریډینګ هم بېګا ماښام شوی او سلیپینګ هم چې کوم دی دا قسم د بېګا ماښام ده. نو اصل خبره په دې کې مین پوینټ دا دی یعنی چې کله موږ سټوري نریشن کوو یعنی سټوري ټیلینګ کوو نو موږ به د تیرې زمانې چې کومه خبرې هغه به موږ په کم سچویشن کې بیانو؟ په پریزنټ کې به بیانو. نو په ځای د دې چې موږ دا وایو چې د پریزنټ کنټینیوس ټنس پہچان دا دی چې په دې کې به رهاتا رهیتې رهیتي وغیره دا څیزونه راځي. نو چې هغه موږ واخلو په څه شي باندې چې هغه موږ په سچویشن باندې ډیپینډ کوو. چېرې په تیره زمانه کې یو کم یو څیز چې هغه په پراګرس کوو. زما د سترګو کم څیز لیدلی و نو زه چې د خپلو سترګو کم لیدلی شوی څیز بیانوم بل چاته هغه به بیا زه په پریزنټ کې بیانوم. خو اکټیویټي به د پاست وي، ټنس به په پاست کې، خو زه به صرف نریشن په پریزنټ کې کوم. نو ښه خبره دا ده چې موږ په پاست کنټینیوس ټنس کې په سچویشن باندې ډیپینډ وکړو. چېرې پرون 2 ورځې مخکې یا بېګا ماښام کم یو ایکټو کم یو کارو چې هغه ګوینګ آنو یعنی هغه روانو. اوس راځو موږ د دې present continuous tense
دغه له راځو د دې سټرکچر له راځو زما په خیال چې یاره تاسو په دې خبره باندې انشاءالله پوه شوي یې چې یاره پریزنټ کنټینیوس ټینس بځې د دې چې موږ وایو چې یاره د دې به موږ راحته او رهیتي په پیپر کې به بس موږ په راحته او رهیتي پسې نښتي چې یاره راحته او رهیتي پکې راغلی خو پاس کنټینیوس دی بېشکه دا خبره څه حده پورې ټیک ده خو بځې موږ دا خبره وکړله چې په مختلفو ژبو کې دا آیډنټیفیکیشنز ټول مختلف دي بېشکه موږ په ریجنل لینګویج کې چې کوم دی دا وایو چې دا راحته ده زه به وایم راحته ده خو اوس په انډین چې کوم دی هغه به څه بل څه خبره کوي دغه شان برټش چې کوم دی امریکن چې کوم دی رشن چې کوم دی هغه به څه نور څه خبرې کوي نو په ځای د دې چې موږ داسې یو کامن لار اختیار کړو داسې یو کامن کوالټي موږ اختیار کړو چې هغه د ټول ممالک دپاره یا ترو او هغه چې کوم دی ترو د ورډ هغه اکسپټیبلي او هغه خبره ده د سچویشن نو موږ به سچویشن ته ګورو چې یاره ورځ مخکې دوه ورځې مخکې میاشت مخکې څلور کاله مخکې زما د سترګو څه لیدلي وو نو هغه قصه چې کله موږ چاته بیانو که نه هغه قصه نو هغه به موږ په پاست کنټینیوس ټینس کې بیانو اوس راځو موږ د فاست کنټینیوس ټینس سټرکچر ته سټرکچر یعنی بناوټ ته وایي یعنی چې د دې کنټینیوس ټینس پازیټیو سټرکچر به سي د دې نیګیټیو سټرکچر به سي یا د دې انټراګیټیو سټرکچر به سي یاد ساتئ چې په دې پاست کنټینیوس ټینس کې موږ سره چې کوم هیلپینګ ورب دی هغه موږ سره دوه هیلپینګ ورب دی یو واز دی او یو ور دی په دې م لږ پوه کوم چې دا واز چې کوم دی که نه واز نو دا د ایز سیکنډ پام دی ایز واز او دا ور چې کوم دی که نه نو دا د آر سیکنډ پام دی آر ور او تړ بیا بین دی د دواړو بین دی لکه ایز واز بین او آر ور بین صحیح شو نو او دویمه خبره دا ده دا خو موږ سره هیلپینګ ور شو خو لږ په دې باندې چېرې کله به ته د په سنټینس کې د کم سبجیکټ سره به چې کوم دی ته د واز استعمال کوي دا یو اهم پوینټ دی لومبۍ خبره دا ده چې د آی سره به موږ واز استعمالو د هی سره به استعمالو د شي سره به استعمالو او د یو ناون سره به استعمالو او د اټ سره به استعمالو خو ګورې ناون چې یوي یعنی کمپاؤنډ سبجیکټ کې مور دین ون ناون هم راتلی شي لکه سلیم اینډ کبیر صحیح ده که نه هغه بیا پلورل ناون اخلي خو کله چې په سبجیکټ کې یو ناون راشي لکه اسلم راشي عایشه راشي سلمه راشي کبیر راشي صحیح ده او کمپاؤنډ ناون نه سنگل ناون سبجیکټ نه سنگل سبجیکټ نو په هغې کې هی شي ایټ او د آی سره به موږ دا استعمالو او پلورل کې چې کوم دی پلورل کې دا به موږ سره سبجیکټ چې کله مور دین ونی لکه مثلا موږ سره دی راغی مطلب دی موږ مور دین ون باره کې چې خبره کوو یا موږ سره وی راشي یا موږ سره یو راشي یا یو ناون راشي خو پلورل کې راشي مثلا گلز راله گل سنگولر دی گلز پلورل شو دا هم د دې په مقدار شو یا دغه شانتې کم ډاگز راغی ډاگز یعنی کتے بہت سارے کتے نو د دې سره به موږ د ور استعمال کوو یعنی د سنگولر سبجیکټ سره د واز استعمال او د دې پلورل سره بیا د ور استعمال دې پورې خبر رااله اوس د هر هیلپینګ ورب نه بعد په هر ټینس کې یو مین ورب یا لیکزیکل ورب هم ورته وي دا هم پکې لګي نو یاد ساتئ چې په دې کې موږ پریزنټ پارټیسپل لګو پریزنټ پارټیسپل څه ته وایي چې هغه فسټ پام به ته لګې فسټ پام او د هغې سره به د آی ان جي اضافه کې په هغه سنټینس کې په هغه ټینس کې یعنی مطلب دا دی که تا گو راتلو نو دا خبره به ستاسو چېرته ځي دا به گو پلس آی ان جي دا به ګوینګ ته ځي یا که دغه شان تا سره د یو ورب ډو راتلو په پاست کنټینیوس کې نو هغه به ډو پلس آی ان جي ډوینګ ته به ځي صحیح شو لکه دې باندې زه یو سنټینس لیکم she was reading a magazine. She was reading what? She was reading a magazine. او ایک رساله پڑھ رہی تھی. اوس که موږ دې ته خیال وکړو چېرې سر دې کې دا واز ولې راغلی دی نو ما مخکې دا خبره وکړه چې واز به موږ د سینګولر سبجیکټ سره لګو دا زموږ سره دا پروناون سبجیکټ دی صحیح ده که نه پروناون ایز ا پروناون هم کار کوي او ایز ا سبجیکټ هم دلته په سنټینس کې کار کړی دی نو ما سره دا شي دی نو دا په دې کیټګري موږ سره راځي صحیح ده دا آی هی شي ناون او یا اټ دا به ایز دې سره واز به دې سره لګي نو شي راغلی واز لګېدلی دی صحیح شو میگزین پڑھنا چې کوم دی دا د دې سنټینس کې زموږ سره ورب دی نو دا د پڑھنا دپاره انګلیش چې کوم دی هغه ریډ دی صحیح شو خو دا خبره موږ کړې وه چې په دې
ټنس کې په پاست کنټینیوس ټنس کې به پس پام پلس آین جی راځي نو د ریډ سره به آین جی خامخا موږ ایډ کوو دې اضافه به کوو نو شي واز ریډینګ ا میګزین او دا تاسو سره په اخره کې ابجیکټ راغی دغه شانتې که تاسو سره پلورل کې راشي نو بیا به راځي we were taking class یعنی हम क्लास ले रहे थे صحیح شو دا موږ سره ورب راغی د آر سیکنډ فارم آر ور دا موږ سره سبجیکټ راغی دا موږ سره هیلپینګ ورب دی دا موږ سره مین ورب دی او دا کلاس چې کوم دی دا موږ سره ابجیکټ دی نو دا ور د دې وی د وجې نه راغلی دی اوس په موږ دې کیټګري ته راشو ای دې ځای ته به راشو دې ایریا کې تاسو وګورئ که نه دی دی وی دی یو دی ګرلز دی ډاګز دی دا د پلورل ناونس ایریا ده نو د پلورل ناونس چې تاسو سره ایز ا سبجیکټ راشي په سنټنس کې نو د هغې سره به ته هیلپینګ ورب ور استعمالي او نوره هغه زړه طریقه ده چې پس پام پلس آی ان جي به ورسره موږ استعمالو نو وی ور لګېدلی د وی د وجې نه پلورل سبجیکټ دی او ټیک چې کوم دی ټیک کا مطلب ہے لینا نو ټیکنګ کلاس لینا نو د ټیک سبا آی ان جي اضافه شي نو د ټیک نه به خبره لاړ شي ټیکنګ ته او دغه شان چې کوم دی کلاس په ایز ابجیکټ په خپل ځای راشي لکه وی ور ټیکنګ کلاس اکثر بعضې ټیمونه کې د دې آی سره ور هم راځي صحیح ده بعضې سټوډنټ دا تپوس کوي چې سر د آی سره ور هم راځي بلکل دا راځي خو دا هغه وخت راځي چې هغه موږ کله د کنډیشنل سنټنس خبره کوو شرطیه چې زموږ سره کومې جملې دي چې په هغې کې څه شرایط دي صحیح ده هغه شرایط چې کوم دی هغه زموږ یو وش یا زموږ خواهش هغه پوره شوی نه وي پوه شو که نه کاش مې بادشاه ہوتا موږ وایو if I were a king کاش مې بادشاه ہوتا یا دا په امیجنری سچویشن کې کم چې زموږ تخیلاتي دي او حقیقت کې نه دي صحیح ده که نه نو د هغې سره بیا موږ استعمالولی شو او بل یو پوینټ پکې هم شته دی چې کله موږ مثلا دا یو ا کس دی یو بی کس دی یو سی کس دی صحیح ده په دې وخت کې دا درې واړه ا بی سی واړي چې وایره موږ په یو پکنیک یا په یو وزټ باندې لاړ شو او دا ا خبره کوي صحیح ده که نه نو دی به څه وایي دی به دا خبره کوي چې یاره هی لومبی به د هغه د بي چې کوم دی مثلا دا اپسنټ دی دا نشته دی نو اول به د غیر حاضر کس به خبره کوي چې هغه وخت کې پریزنټ نه نو لکه هی بیا به سی یاد یو اینڈ آی آر فرینډز یا هی یو اینڈ آی would go on picnic صحیح ده که نه would go یا he you and I ور فرینډ ور دلته راغی صحیح ده که نه په جنرل سچویشن کې دلته کې ور راغی د آی نه بعد خو دې ته تاسو وګورئ چې یاره دا یو ترتیب دی یو امیجنري یا یو کنډیشنل ټایپ سنټنس دی نو په دې کې بېشکه چې موږ بیا د آی سره ور استعمالوو خو لکه کله چې موږ د پاس کنټینیوس ټینس خبره کوو نو په پاس کنټینیوس ټینس کې به موږ د آی سره واز استعمالوو ځکه آی دلته کې موږ په کومه کیټګري کې اچولی دی هغه موږ د سینګولر سبجیکټس په کیټګوري کې اچولی دی او دغه شان د پلورل سبجیکټس کومه دغه دی کیټګري ده نو په هغې کې بیا موږ څه یوز کوو په هغې کې موږ پروناون ورب هیلپینګ ورب چې کوم دی هغه ور یوز کوو تر دې دمه زما په خیال چې دا زموږ پازیټیو سیکشن و پازیټیو سایډ و د پاست کنټینیوس ټینس کوشش کوئ په پوهېدو هغې باندې که بیا هم تاسو ته څه مسله وه نو بېشکه تاسو په کمنټس کې په واټساپ یا په ویډیو کمنټس کې لیکلی شئ اوس به موږ راځو د دې انټراګیټیو سنټنس ته انټراګیټیو سنټنس زه اکثر دا خبره کومه چې انټراګیټیو سنټنس چې کوم دي هغه ډېر زیات اسان دي لکه فار ایگزامپل یو سنټنس دی Ahmed was cutting wood یا sticks اوس اسانه طریقه دا ده چې کله هم تاسو ته د یو پازیټیو سنټنس وویلی شي چې دا انټراګیټیو ته واړوئ نو د هغه سنټنس هیلپینګ ورب چې کوم دی هغه به سټارټ کې راولي دا هغه سنټنس هیلپینګ ورب نه دی نو اوس زموږ سره هیلپینګ ورب په پاس کنټینیوس کې یو واز دی یو ور دی د دې سنټنس هیلپینګ ورب چې کوم دی دا واز دا به زه سټارټ ته راولم یعنې ان پلیس اف سبجیکټ به یې زه ولګوم او دغه شانتې د دې هیلپینګ ورب په ځای باندې به زه څه چلو کومه د دې سنټنس دا
سبجیکٹ چې کوم دی واز هی یا واز احمد او مزید سنټنس چې کوم دی نور څه امینډمنټ پکې نشته نو واز احمد کټینګ سټیکس یو خبره به یاد ساتئ چې ساین اف انټروګیشن به پکې خامخا لګوئ یا بل یو سنټنس راغی لکه boys were throwing stones in the pond यानी पॉन्ड में तालाब में लड़के क्या फेंक रहे थे स्टोन्स फेंक रहे थे उस सरदा इंट्रागेटिव ताड़ावली ओमा का तरीका दा वर्ब چې کوم دی स्टार्ट تراولي हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ترازي वॉइस इज अ सब्जेक्ट چې موږ یوز کړی دی دا بدل ترازي او throwing stones in the pond sign of interrogation برازي په دې کې نور هیڅ قسمه صدا امندمنت وغیرہ ضرورت بالکل نشته دی زما په خیال ایزی دی دینه علاوه بیا د past continuous tense چې موږ سره کم نیگیټیو پورشن دی هغه ډیر زیات ایزی دی اگر ډیر زیات ایزی پدې دی چې تاسو سره په دې ټینس کې هر ټینس هیلپینګ ورب نه بعد ناٹ لګوا ستا سنټنس په اتوماتیکلی چې کوم دی هغه به نیگیټیو ته کنورټ کیږي نو موږ سره پدې کې هیلپینګ ورب څه دی یو موږ سره واز دی نو چې نیگیټیو تاړې واز ناټ کا کدا کنټریکشن پام کې لګي شارټ پام کې لګي نو بیا به وزنټ شي وزنټ دغه شانته که پلورل سبجیکٹ هغه کې ور راځي نو هغه کې ور ناٹ لګوا که کنټریکشن پام کې استعماله نو هغه بیا بشکا ته وانټم استعمالول شي سنټنس په منګه لیکو فار ایگزامپل girls were not singing song صحیح شو فل سٹاپ girls were not singing song गर्ल्स दे ورب وسه خامخا لګي خو سنټنس نیگیټیو دی د هیلپینګ ورب نه واپس چې کوم دی ناٹ منګ راولو یعنی پلورل سبجیکٹ راغی نو ورب سره ولګید خو سنټنس نیگیټیو دی هیلپینګ ورب نه بعد ناٹ راغی سمپل خبره ده اند کې بس راځي فل سټاپ پر راځي یا بل منګ یو سنټنس والو چیرې the man was not crossing the road صحیح the man was not crossing the road man دی یو کس دی کنه سنگولر دی نو واز به موږ لګو خو اگر چې سنټنس نیگیټیو دی نو د هیلپینګ ورب نه پس راځي ناٹ پر راځي نو the man was not crossing the road زما په خیال دا موږ سره پاس کنټینیوس ټینس او په پاس کنټینیوس ټینس کې زدا یو سیس تاسو د بیام ریپیټ کوم چې پاس کنټینیوس ټینس موږ ته د یو سیز پروګریسیو موډ خي چیرې پاږي کې کنټینیوټي موجودي یعنی یو اکشن دی صحیح ده هغه په یو وخت کې گوینګ آن دی صحیح شو کنه په سچويشن باندې به زیات ډیپند کو لکه ماته یو سړی وای چې لکه ته ما خام روټۍ لمونږ راغوښتې وي چولم راغوښتې وي ته ولې نه را نغلی صحیح ده نو په دغه وخت کې په ما خام په دغه ټیم کې د دغه راتلو په وخت کې یعنی ما سچل کو I was studying my maths I was studying my English book یا whatever they are هر څه چی خو مطلب دی چې په دغه ټیم کې کم اکشن مطلب دی چې هغه ګوینګ آنو یا په پروګریسیو موډ کې نو هغه به ته بیانې خو دغه بیانول چې کم دی دا به ستا په څه کې دا به ستا په پریزنټ کې دې کې یو پوینټ لږ ونته کې کلیر کومه ډېر امپورټنټ پوینټ دی د دې اټ په باره کې ایز اے سبجیکټ ایز اے پروناون صحیح ده که نه دا اټ چې کوم دی دا اټ دا منګه ایز اے سبجیکټ هم استعمالولی شو ایز اے سبجیکټ او ایز اے پروناون منګه استعمالولی شو موستلی دا خبره کیږي چې دا اټ چې کوم دی دا موږ د نان لیوینګ تھنګ دپاره استعمالو مطلب دی کم څیزونه چې نان لیوینګ دي هغې دپاره موږ استعمالو لکه فار ایگزامپل اټ از ا چیر یا اټ از ا کار بېشکه چې چیر او کار چې کوم دي دا نان لیوینګ تھنګز دي بعضې ګریمیریان وایي چې یاره دا موږ د کډز دپاره م استعمالولی شو مطلب چې کم ډېر زیات ماشومان دي یا د انیملز دپاره م استعمالولی شو خو به هر حال د موست امپورټنټ تھنګ چې کوم دی د اټ په باره کې هغه دا دی چې اټ موږ د هر هغه څیز دپاره استعمالولی شو د هر هغه جنډر دپاره موږ استعمالولی شو
چې د هغې سره د هغې آیډنټیفیکیشن موږ نشو کولی. فار ایگزامپل زه د روم کې ولاړ یم او هغه ځای کې یو ډاګ دی یا یو ګوټ دی هغه ګرځي، صحیح ده که نه؟ خو ما ته د دې د جنډر پته نه لګي چې دا میل دی که دا فیمیل دی. نو په دې وخت کې دې دپاره زه استعمالولی شم چې اټ از ګوټ، بېشکه چې هی ګوټ او شي ګوټ شته، صحیح ده که نه؟ که هغه میل یو که فیمیل خو زه دا خبره کولی شم چې اټ از ګوټ بیکاز آی ډونټ نو اباوټ اټس جنډر، د هغې جنډر ما ته پته نشته دی. بل په دې باره کې چې د جنډر چاته پته نه لګي، بل چې د یو څیز سره د فیمیلیریټي نه وي، مطلب دی ته هغه نه پېژنې. محمد ان لا اینڈ ایجوکیشن یو کتاب دی، هغوی یو ډېر زبردست پاراګراف راغستی، په هغې باندې ته لږه خبره کوم چې نبي علیه السلام یو وخت کې په خپل مسجد نبوي کې ناست وو او صحابه کرام هم ورسره ناست وو. په دې وخت کې جبریل علیه السلام راغی او د نبي علیه السلام سره د مونځ په باره کې څو خبرې وکړې، واپس لاړه. صحابه کرامو بیا د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا سړی څوک وو؟ نو نبي علیه السلام ورته ویل چې دا جبریل علیه السلام. نو دا جبریل علیه السلام دا لفظ چې کوم دی دا چې کله انګلیش ته بیا را کنورټ شوی دی د عربۍ نه، نو دې دپاره اټ استعمال کړی دی. د عربۍ دغه لفظ چې کوم دی دی اټ ته کنورټ کړی دی. هغه پاراګراف هم ماته یاد دی، هغه داسې دی چې once محمد صلی الله علیه وسلم was sitting among the صحابه کرام. At that time, Hazrat Jibreel alayhi salam came and discussed about Salat with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When Hazrat Jibreel alayhi salam left, so a Sahaba Kiram asked, "O the Prophet of Allah, who was he?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "It was Jibreel. It was Jibreel." نو پر لیوینګ جبرائیل علیه السلام خو یو لیوینګ تھنګ دی، اټ یې ولا استعمال اټ هغه په دغه ټایم کې په انګلیش کې اټ نه دی استعمال کړی، خو په عربۍ کې چې کوم ورډ استعمال کړی دی او د دغه عربۍ هغه ټرانسلیشن بعد کې انګلیش ته شوی دی، نو د هغې دپاره د اټ لفظ استعمال شوی دی. دا ولې استعمال شوی؟ نبي علیه السلام ته صرف پته وه چې جبرائیل علیه السلام دی. کوم صحاب چې ناست هغوی ته خو دا علم نه